الكتاب يشرف من الكلام 13 صفحه تک اخر کې ومقدمه الكتاب يشرف من الكلام ومقدمه العلم الادراكات دا وای فرق مقدمه الكتاب کې او مقدمه العلم په دواړو مصداق سره دا مقدمه الكتاب دا وای کتابي سره کتاب الفاظ ته وای نو مقدمه الكتاب الفاظ دي يشرف من الكلام دا وای سره کلام کوم کلام چې مقصد ته فائدہ ورکړي یو کلام پکې دا ده چې تعریف ول الفاظ دا مقصد ته فائدہ ورکړي موضوع ول الفاظ دا مقصد ته فائدہ ورکړي غایه ول الفاظ دا مقصد ته فائدہ ورکړي نو دا الفاظ تعریف الفاظ د موضوع الفاظ د غایه دا مقدمه الكتاب ځکه مقدمه الكتاب تعبیر چې دا جز د کتاب ده فیحتمل ما يحتمل الكتاب چې کول کې کوم احتمالات هغه جز کې دي اکل خو کتاب ده الفاظ ته وای مانو ته وای دواړو ته وای نو مقدمه الكتاب الفاظ ته وای مانو ته وای دواړو ته وای اوس الفاظ پکې واخله چې مقدمه الكتاب الفاظي ځکه کتاب الفاظ داله ته وای نو مقدمه الكتاب الفاظ داله پچا په تعریف باندې مقصد ته فائدہ رسي او موضوع باندې مقصد ته فائدہ رسي غرض باندې مقصد ته فائدہ رسي ودا مقدمه الكتاب څه کنه بس مقدمه الكتاب ودی ته چې فائدہ ورکړي ا مقدمه العلم اچھا شاید مقدمه العلم درې ادراکات دي یو ادراک چې متعلق ته تعریف د علم سره یعنی تعریف د علم موجود علم غایا چې دا من حیثیت راوړي معنی یعنی تعریف والا معنی آلتن قانونیتن موضوع والا معنی چې معقولات موجودی غایه والا معنی چې اسمت ذهن غایه ده دا درې الفاظ دې معناګانې ذهن تراوړي من حیثیت ابر قیام کی ادراکات ور سره متعلق شي درې علم یو تصور د تصدیق ځکه تعریف سره چې کوم ادراک متعلق ده تصور ده تعریف من کبیر تصور ده ولیکن تصدیق نہیں مقصود خالی تصور تفصیلی چاہو کے تعریف وال ام معرف تے امیرات کے بے با اغم معرف اجمالی تا تو مفصل حاصل نو مقدمت العلم دری ادراکات کی اغا دا چه دا تعریف تے مقدمہ دا تعریف تے علم موجود علم غرض دی علم الفاظ چې بیا ذهن من حیثیت راوړي دا مانشي بیا قیام کې دې سره علم متعلق شي چې درې حالات ادراک دي یو تصور دا چې تعریف سره متعلق ده ادو تصدیق چې تصدیق په موضوع تصدیق په غرض درې شیان یو تصور دو تصدیق دا مقدمه العلم مقدمه الكتاب طرف من الكلام دا خو د کلام یو حصہ و یعنی الفاظ تعریف الفاظ د موضوع الفاظ د غرض دومره کې تباین حقیقي څنګه مقدمه الكتاب الفاظ او مقدمه العلم خو علم شه هغه قیام کې شه درې حالات ادراکی یو تصور او تصدیق نو هغه علم شه او دا الفاظ دي نو علم الفاظو کې څه تعلق ده سوا د تباین نه دوی تباین حقیقي ده ایوا اول دا وای او مقدمه الكتاب يترف من الكلام مقدمه الكتاب دا و ایسه د کلام ده او مقدمه العلم او مقدمه العلم یل ادراکات درې علم دي چې معنا د تعریف من حیثیت کې امانه د قضیه چې موضوع د منطق معقولات کی دا معنا ا موضوع د بلې معنا د بلې قضیه چې اسمت ذهن غایت المنطق دا درې معناګانې من حیثیت کې بیا قیام کې رااله د درې صورت بیا د درې حالات ادراکی پیدا شي هغه درې حالات ادراکی یو تصور د تصدیق ا مقدمه العلم ده ومقدمه الكتاب يترف من الكلام دا ایسه د کلام ده ومقدمه العلم یل ادراکات تدریل مدی التي اغدریل ما يتوقف عليه ادراکات مسائل العلم چې د دریل مچدي یو تصور دا حالت ادراکی اتو تصدیق دي دی باندې مقدمه العلم ده
مقدمه العلم چاته وي ما يتوقف علی شروع فی العلم چې شروع په علم کې په موقوفي نو دی باندې موقوف دي ادراکات او مسائل العلم تصدیقات مسائل العلم هغه علم منطق څه ده هغه مسائل باندې چې تصدیق کیا چې دا فن ده فن خو تصدیقات ته وایي دغه ادراکات تصدیقات مسائل العلم چې متعلق دي مسائل د منطق پورې درې تصدیقات هغه درې توبه ادراکات هغه تصدیقات صرف چې متعلق دي مسائل العلم پورې د منطق مسلې دي کنه هغه تصدیقات تعلق هر مسلې سره تصدیق تعلق دا په موقوف دي ادا مقدمه العلم شو یو تصور دو تصدیقات چې حالات ادراکی واخلي يتوقف عليها فدي مقدمه العلم موقوف دي ادراکات مسائل العلم تصدیق مسائل العلم تصدیق مسائل العلم خو فن ده کنه منطق ته دا فن منطق ته هغه تصدیقات په مسائلو دا په موقوف دي فدي مقدمه العلم باندې چې دا درې شان شو چې یو حالت ادراکی تصوري ایو دوا حالت ادراکی تصدیقی یادا چې مقدمه العلم د درې صورت ک په قیام کې حالت ادراکی نه بنا پدې چې علم صورت نه عبارت ده قیام کې نو مقدمه العلم د درې صورت د قیام کې کم یو صورت التعریف یو د تعریف تعالی تن کانیتن دا معنا من حیثیت رااله دا صورت قیام تلاړه قیام کې دا صورت تصور ده اجوا دا قضیه دي المعقولات موضوع المنطق اسمت ذهن غایت المنطق دا دو قضیه معناګانې من حیثیت رااله بیا دا صورتونه قیام تلاړ بیا دا تصدیق شو ځکه دا دو صورت داسې دي چې دینه باندې ځان پیدا کیږي ولی قضیه صورتونه دي کنه قضیه صورتونه نه بعد ځان پیدا کیږي په قیام کې دا تصدیق تا تصور صورت ته تعریف تا التصدیق دا صورت ته دوه قضیو ده خو چې ورسته ځان پیدا کیږي دا مقدمه العلم او مقدمه الكتاب ادراکات مسائل العلم دا تصدیق هغه توبه دا مقدمه العلم چې ده دی باندې چوک موقوف ده ادراکات مسائل العلم تصدیقات چې تعلق مسلو د علم سره چې کله خو تصدیقات توای کنه هغه تصدیقات ته مسائل العلم عام موقوف دي په دې مقدمه العلم چې مقدمه العلم یو صورت ته تعریف شو قیام کې ادو صورت ته قضیو شو قیام کې چې غیر باندې ځان پیدا ده اوس بنا پاول چې مقدمه الكتاب خالی الفاظ و دا درې مقدمه العلم دا درې حالات ادراکیو په تباین په ذات تپکې دومره ده چې مقدمه الكتاب الفاظ دي دا مبین ده مقدمه العلم ادراکات دي مبینات دا مقدمه العلم مقدمه الكتاب مبین ځکه الفاظ دي کنه مقدمه الكتاب خو الفاظ دي الفاظ تعریف الفاظ دوه قضیو چې دا موجود او دا غرض ده دا درې الفاظ نو مقدمه الكتاب الفاظ مبینه دي ادراکات مبیناتو مبینات معناګانې دي من حیثیت کې ادراکات هغه حالات ادراکی دي یا ادراکات هغه درې صورتونه دي چې دا اوس مو ویل چې صورت التعریف قیام کې صورت دوه قضیو قیام کې چې څنګه نه باندې ځان پیدای نو دا څه چې مقدمه الكتاب د الفاظ دي تعریف موضوع غرض ادراکات مبینها مبینه معنا ده هغه سره چې کوم ادراکات متعلق دي چې یو حالت ادراکی تصوری ده دوه حالت ادراکی تصدیقی دا مقدمه العلم یا دا مقدمه الكتاب د الفاظ شو دا مبین دا الفاظ تعریف الفاظ موضوع الفاظ غرض ادراکات مبینها ادراکات مبینات مبینات د معناګان دي من حیثیت کې دې ادراکات چې درې صورت دي یو صورت
تعریف صورت ادو د قضیه صورتونه چې هغه باندې ځان پیدا دا مقدمه العلم دا بیا تباین دا ځکه مقدمه الكتاب الفاظي ادا خو ادراکات مبینها مبین معنا دا ادراکات درې صورت دي بیا تباین یا ادراکات درې حالات ادراکی دي بیا تباین دا یو مسله ده دا ګوره چې ویلا مقدمه الكتاب یا طرف من الكلام دا حصہ د کلام ده الفاظ دي کنه د تعریف موضوع غرض ومقدمه العلم هي الادراکات دا یو تصور د تصدیق دي التي يتوقف عليها هغه یو تصور د تصدیق چې موقوف ته پدې باندې ادراکات او مسائل العلم تصدیقات تی مسائل د فن مشروع چې کوم فن تشریح کیا منطقي یا نحو یا چې هغه باندې تصدیقات په دې مسائلو دا په موقوف دي په چا موقوف دي په دې درې ادراکاتو باندې چې یو تصور د دوه تصدیقات خو تصور د دوه تصدیقو کې ما خبر وکړه چې یا دا درې وړه حالات ادراکي دي یا دا درې صورتونه دي قیام کې ځکه یې حالت ادراکی ده یا صورت ده په پیو کنه کله ته نه دی فالمبین هو مقدمه الكتاب مبین مقدمه الكتاب د چې الفاظ دي اتاری موضوع غرض و ادراکات مبینها هغه درې علم چې متعلق دي په مبین پورې چې معناګان دي من حیث یې کې دا معناګان مبین دي ادا الفاظ تعریف الفاظ موضوع الفاظ دای مبین دي و ادراکات مبینه هغه درې تصدیقا هغه درې علم چې متعلق دي مبینه په مبین دي الفاظ چې معناګان دي ا دې سره چې درې ادراکات متعلق دي یا حالات ادراکی یا درې صورت یا مقدمه العلم دا مقدمه العلم په تباین شکه په پیو د الفاظ یو دا ادراکات دا که مقدمه الكتاب خالی الفاظی چې مقصد ته فائدہ رسي الفاظ تعریف الفاظ موضوع الفاظ غرض او مقدمه العلم دغه یا درې حالات ادراکی یا درې صورت په قیام کې بیا دا نسبت تباین اکداسی وی چې مقدمه الكتاب الفاظ معنی دوړی او مقدمه العلم هم دغه چې د دې چې دا درې معناګانې د آلت القانونیت نه دوه قضیه دا معناګانې من حیثیه کې بیا من حیثیه قیام تلل شي بیا قیام کې درې حالات ادراکی پیدا شي یا درې صورت په قیام کې راشي او مقدمه الكتاب الفاظ معنی دواړه دي بیا په کتاب آینده لکه مقدمه الكتاب چیرته داو مقدمه العلم چیرته دا کراچي خیبر دومره سره لري ولی مقدمه الكتاب په الفاظ دي امانه اچا الفاظ آلت القانونیت او دا معنا اسمت الدین غایت المنطق دا الفاظ اور سره معنا المعقولات موضوع المنطق دا الفاظ اور سره معنا دا مقدمه الكتاب دا مقصد ته فائدہ رسي نو الفاظ هم معنی شوي نو الفاظ معنی دا هونه علم دا نه معلوم دی چې شای نه ده او مقدمه العلم هغه دا درې معنی من حیثیت چې قیام تلالی شي بیا قیام کې درې حالات ادراکی پیدا شي یا درې صورت پیدا شي په قیام کې دا علم ده نو چیرته علم چیرته الفاظ معنی دا هونه یو کی بیا په کې تباین به ذات تا پیغو په خبره کړ اکه مقدمه الكتاب خالی معناګانی دا درې معنی کم آلت قانونیت دا معنی اسمت الذین غایت المنطق دا معنی المعقولات موضوع المنطق دا معنی دا درې معنی صرف دا مقدمه الكتاب معنی دی آلت قانونیت معنی دی اسمت الذین غایت المنطق معنی دی المعقولات موضوع المنطق من حیثیه کې چې واخلې معنی هم من حیثیه ته وایي دا من حیثیه کې معناګانې دا مقدمه الكتاب او مقدمه العلم اهم دا درې معناګانې خو قیام کې
چې علم صورت نه عبارت دی. بیا دا درې معناګانې چې دي چې آلتون قانونیتون اثبات ذهن غایت المنطق المعقولات موضوع المنطق دا درې معناګانې من حیثیه کې دا په مرتبه د معلوم کې دي بذات دا مکلمه الکتاب عین دا درې معناګانو صورتونه قیام کې چې علم صورت نه عبارت به هم دا معنا ده چې آلتون قانونیتون او قیام کې صورت راځي هم دا معنا ده المعقولات موضوع المنطق او قیام کې صورت راځي هم دا معنا ده چې اثبات ذهن غایت المنطق او قیام کې صورت راځي دا درې صورت په قیام کې دا مقدمه العلم نو دوه من کې اتحاد بذات فرق په اعتبار به فرق صرف من حیثیت قیام ده او دا درې معناګانې من حیثیت کې معلوم ده دا درې معناګانو صورتونه قیام کې دا علم ده والعلم والمعلوم متحدان بذات علم معلوم کی اتحاد ذاتی کنه اگر کې اتحاد وجودی نه اتحاد ذاتی ده دا درې معناګانې دي په من حیثیت کې معلوم عین دا درې معناګانې صورتونه قیام کې دا علم نو بینهما اتحاد ذاتی فرق اعتباری اکا داسی وی چې مقدمه الکتاب دا درې معناګانې آلتون قانونیتون معقولات فلان اثبات ذهن دا درې معناګانې من حیثیت کې معناګانې دي دا مقدمه الکتاب دی مقصد ته فائدہ راځي ٹھیک ده او مقدمه العلم دا درې صورت په قیام کې نه بلکې درې صورتونه بعد بیا حالت ادراکی پیدا شي لکه مخکې مو ویلو حالت ادراکی تصوری حالت ادراکی تصدیقی بل حالت ادراکی تصدیقی بیا تباین بی ذات تا ځکه معلوم درې معناګانې دي من حیثیت کې او مقدمه العلم دا درې معناګانې قیام کې نه دي بلکې دا صورتونه چې په قیام کې رااله ادینه بعد درې حالت ادراکی پیدا شي چې یو حالت ادراکی تصوری چې تعریف سره تعلق ده ادوا حالت ادراکی تصدیقی نو حالت ادراکی هغه یو نور ده هغه معنا سره اتحاد نه قبلې بیا منځ کې تباین بی ذات تا کوشه په خبره حاجی خوش اعتراض مولا جلالی جواب دی وای چې تا دا تفصیل پیژنل چې مقدمه الکتاب ځان ته الفاظ دي او مقدمه العلم په ادراکات دي دا خو بیل شیان دي یا دا نور دوه توجیه مو کړی چې تا دا و پیژندل چې مقدمه الکتاب الفاظ دي او مقدمه العلم دا درې معناګانې دي قیام کې چې تا دا و پیژندل په خپل هغه اعتراض دفع شو مترید اعتراض کړ چې دا امور ثلاثه چي دي تحریم موضوع غرض دا هم متول کې تفتازانی لګیدل دا د مقدمه العلم ګرځولې دي اشر دي رساله کې رساله شمسیه دې شرح کړی دا البته دا درې خبرې کړې دي تحریم موضوع غرض البته دا مقدمه الکتاب ګرځولې دي دا تعرض رااله هم دا درې خبرې دي تحریم موضوع غرض البته دا متول کې وای چې دا مقدمه العلم ده اشر دي رساله شمسیه کې وای چې دا مقدمه الکتاب ده دا تعرض رااله دا وای دا تعرض دفع البته چې وای متول کې چې امور ثلاثه مقدمه العلم دي مرادی ادراکات دي یو تصور دو تصدیق یا حالت ادراکی اقسام یا صورت اقسام و مرادی علمونه دي تعریف سره چې کوم علم متعلق ته تصور یا صورت یا حالت ادراکی ادو قضیو سره چې کوم دو تصدیق متعلق دي درې علم یا حالت ادراکی یا صورت فی القیام دا مقدمه العلم اشر دی رساله کې چوي چې دا مقدمه الکتاب ده نو الته مقدمه الکتاب نفس امور ثلاثه ګرځولې دي ادراکات نه نفس امور ثلاثه یعنی تحریم موضوع غرض دا الفاظ یو یا د معناګانې من حیث کې دوا یا دواړه درې دا مقدمه الکتاب دا ګرځولې دي هم مقدمه العلم هو یا علم ته ویل دي چې بر قیام کې حالات ادراکی دي یا صورت فی القیام ده دي کې چې تعارض ده هیڅ تعارض پکې نشته فرار د ماکیل
نو ور دي اعتراض ویل کېږي ان المصنف جعل مصنف ګرځولي دي الامور الثلاثه درې امور دا درې ادراکات مراد دي کوم متول کې نفسه په خپل د امور چې ګرځولي دي مقدمه العلم او په شرح رساله په شرح رساله شمسیه کې مقدمه الكتاب دا تعرض لانه دا لا يرد پر وجوي دا اتنا نه ورديږي انما جعل هناك ګرځولي دي هناك پر رساله کې شمسیه کې بیان الامور ثلاثه دي بیان دي امور ثلاثه دا مقدمه الكتاب ګرځولي ده بیان خو الفاظ ته وای یا معنی ته وای یا دواړو ته وای لا ادراکات په قیام کې دې ته نه مقدمه الكتاب دي وجعل في المتول متول کې ګرځولې دي نفسها عین د امور ثلاثه مقدمه العلم هو اراد ادراکاتا او مرادي علوم دي ادراکات متعلقه په دې دریو سره یا حالات ادراکی یا صورت فی القیام الا انه تسامح فی العبارات مگر د تسامح کړی دا تسامح بنا اعتماد کړی دا په فهم دي سامه فی العبارت په عبارت کې د امور ثلاثه او ته مقدمه العلم ویلي دي دا تسامح ده تسامح چاته وي چې لفظ په غیر معنا موضوع کې استعمالي کرینه مرینه نه مجاز نه خالی اعتماد کې په فهم دي سامه چې سامه پوي سړای دا روغ خبرې نه کنزل نه جوړي یو کمکل سړای کنه تروا کیسو کې ده بیمار کی لکه خزي کنه دنیا خزي لازم تیو خبرو کا دا په لس رنگ پیسه شي یو خزي بل رنگ کې بل رنگ کې بل رنگ کې اما اصلي حقیقت ختم شي پته نه لګي انر سره دای عقل مند چې صحیح خبره کوي دا دې تعویلات دا خبره نه کوي دا صادق انسان دا نه خلا چې یو خبره هر وخت کوي دا سره چې یو وخت یو رنګ کوي بل وخت بل رنګ کوي بل وخت بل نه تسامو اعتماد کړه فهم دې سامي امور ثلاثه او ته ویلي دي مراد ادراکات دي پوس شاعری